بسم الله الرحمن الرحیم. د های کورټ فیصله را مخکې شوله او های کورټ فیصله وکړله چې اوس په الیکشن په 90 ورځو کې اومه کشان چې څنګه په آئین کې لیکلي شوي دي اومه شان به کیږي. دا خبر خو تاسو ته مخکې نه درغلی دی او دا به تاسو اوریدلی می، دا به تاسو کتلی می، خو زه چې په کم طرف باندې تاسو بوتلل غواړم هغه دا دی چې اوس په د عمران خان ته چې څونه ریلیف ملاویږي هغه به هم د های کورټ نه یا د سپریم کورټ نه ملاویږي. دی دا تمه نه ساتي اوس او نه دی د پی ټی آی والا ورکرز دا تمه ساتي چې هغوی ته به دا ټولې خبرې او دا ټول کارونه لکه د لمدې نوړی په شان باندې اوس ملاویږي. اوس په دې لپاره سټرګل کوي، دی به دې لپاره اوس مقدمه بازي کوي. ما په خپل پیلني ویډیوز کې دا خبرې کړې وي او هغه ما تاسو ته مخې ته ایښې وي، همدا ما تاسو ته ویلیو چې اوس په دې ته دا ټول سختیانې او دا رکاوټونه به ورته اوس راځي. د هغې وجه دا ده چې د دوی واسطه د 30-35 ساله هغه پخواني کلاړیانو سره او هغه پخواني داسې سیاستدانانو سره پرېوتله چې هغوی ډیکټیټرز والا سره هم پاتې شوي دي، هغوی عین شکن والا کسانو سره هم پاتې شوي دي او هغوی داسې منظور نظر پاتې شوي دي چې هغې کې د جسټس قیوم په شان باندې کسان هم وو چې هغې ته به یې فون وکړو او هغه فون باندې به هغه فیصلې کېدلې. نو هغوی د داسې کسانو سره پاتې شوي دي، نو هغوی دپاره دا پرابلمز نه دي، هغوی دپاره دا مسلې نه دي، هغوی دا مسلې مخکې نه هم لکه دا هواري کړي دي د خپل ځان دپاره. نو هغوی دې ټینشن کې نه دي چې یاره دې دپاره به مونږ څه کوو. کیدای شي چې څنګه الیکشن کمیشن ځان سره یو ځای کړی دی، لکه څنګه چې ځان سره نور څه د خپل ادارې یو ځای کړي دي او عمران خان ته او د هغه پارټۍ ته اوس په هر څه کې رکاوټونه راځي، همدغه شان به مخکې هم دې ته دغه رکاوټونه راځي. که دې کې د آئین په باره کې بعض داسې شکونه رام شي نو هغه هم د دوی دپاره رکاوټ جوړیږي. نو دا اوس چې کوم ریلیف ملو شو دغه شان ریلیف په ورته په جنرال الیکشن کې هم دغه شان ریلیف په نورو خبرو کې هم ورته د عمران خان نه صرف او صرف د های کورټس او د سپریم کورټس نه ملاویږي. اوس د دوی دا آیډیاز دي چې یاره جنرال الیکشن چې کوم دی هغه هم دغه شان ډیلی شي او د هغې لپاره مونږ یو ایمرجنسي نافظ کړو او هغه ایمرجنسي چې کوم دی هغه معاشي ایمرجنسي وي چې یاره ملک کې دا صورتحال ډېر زیات خراب دی او په دې وجه باندې مونږ معاشي هغه ایمرجنسي نافظ کوو او الیکشن ډیلی شو. الیکشن ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر دغه ځای ته یې رسو. نو اوس د دې دپاره هغه هلې ځلې شروع دي او مشر حاجي صاحب هم وایي زمونږ داسې خیال دی، ډېر کسان وایي چې هغه هم د دوی سره په یو پیج باندې دی او هغه هم دغه غواړي چې یاره ستمبر اکتوبر پورې د الیکشن ونشي او هغې نه پسې وشي. د ایم ایف والا وفد هم واپس لاړلو او خلکو وایي او ډېرو خبرو نه مونږ ته داسې اندازه وشوله چې د عمران خان هغه دستخط هغوی ته وي پکار دی، ځکه چې را روان حکومت بیا د هغه دی یا که هغه په حکومت کې ویم نه په سټرانګ پوزیشن کې وي، په دغې وجه باندې د هغه دستخط پکار دی. را روان ویډیوز کې به بیا په دې باندې انشاءالله خبرې کوو. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.